د ماشومانو بیګا تپوس کو کاکا چې بابا به کله راځي کور ته یو سپین ږیری پلار هم نن په دروغ ویلو باندې مجبوره دی زمانه کشر و مچنچی وی چلوله دندې ډېره مزدورۍ پیسې وې پرونه په هغه د پکوړو دوکان ته ورغی بیس کوي که پکوړې خوړې په دغه کې کسانو ویشتو خپل او چا راته څه علم نه ویلې بیا چې خبرېدو نو چې موقع له خبر راله نو سړی وفات شو بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او بیا د یو غم موقع زمونږ لپاره ده دا زما شاته چې کوم دا یو ماشوم دا دی او یو ماشوم دغه دی او د دې سړي لپاره او د هغه کاکا لپاره او د ده لپاره قیامت دی د دوی یو 40 کلن رور په چینچی باندې مزدوري کوله ګولۍ راغله هغه کوپړی او د هغه سینه یې سوری کړه په دغه 40 کلن زلمي باندې پرون خاورې واوړېدلې خو صرف هغه د خاورو د لاندې خښول نه و چې ګنې په هغه باندې خاورې واوړېدلې او بس هغه د نظرونو نه غیب شو د هغه چې کوم غم و هغه هیر شو هغه غم به هیري په درېیم ورځ باندې به هغه د کلي والو لپاره هیري او په هغه موقع باندې به چې کوم نور کلي نه کوم خلک راغلي وي د هغوی لپاره به دغه غم هیر وي خو د دې کاکا لپاره دا دغه هلک پلار دی تر مرګه پور بدن نه هیریږي دا بچې چې رالوی شي نو دا به تپوس کوي چې زما بابا څوک دی ته ته پته نه لګي دغه شانته کې دا بچې هم ما ته ګوري خو پوهېږي نه چې دا څه وایي دی به هم څه وخت بعد تپوس کوي چې زما بابا ولې کور ته نه راځي دوی به ورته څه وخت دروغ وایي چې یاره هغه سعودي ته مزدورۍ لتلی دی خو یو وخت په دا هلک پوهېږي او دی به همدغه تپوس کوي چې زما بابا چېرته کې دی حقیقت په ده باندې واضحه کېږي قدرمنو دغه د ده بابا ولې وجلی شوی دی دغه تفصیل ستاسو مخې ته راوړمه څنګه لجي طبیعت دې ښه دی که نه ډېره شکریه الله دې درله صبر درکړي الله خوشحاله او بس ساته امین 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 دا راته ووایي جي واقع څه شوی ده ورور دې په څه کې وبایلو یاره جي زما خو ورور غریب مزدورکاره خلک دي ټول کلي ته پته ده چا سره څه تقاضي مغازي نشته مزدوري کوله چنچي چلوله هم د بل چا په دنده او مزدورۍ وتیو او دغه دکان ته ورغی سیر اغشتل او بس د بدله شمادو په خیره ده پوره بس ولګېدو لانجه د بل چا وه جي د لانجه د بل چا وه بس دغسې واقع وشوه زموږ پکې رول لاړو او ستا دا له واقع شوې چېرته کې ده دا دې ګونډا کې شوې ده ګونډا پایان ګونډا کې شوې ده ستا ورور دلته کې بازار کې چینچي چلوله خاړه باندې چینچي چلوله په سټینډ والا چلوله جي او نور څوک راغلي هغې د بل چا سره کار او ډزې په هغوی وکړې جي او بس نور خلاف کسانو هغې سره یې کار او ډزې وشوې بس دیم پکې یو کس پکې بل دی د دې کانګړې دی هم ماشوم دی 1300 کالو به هم پکې لاړو شهید شو دیم هغې بازار کې روزګار کوو جي او دیاړي کوله جي نه دو پکې مړه شو یو پکې زخمي دی نو زه دې خلکو ته یم چې تاسو مهرباني وکړئ د دې ټوپک او د تمانچونو د ګلاس والے د الله او د الله د رسول لارې ته اختیار شي ان شاء الله چې موږ به بیا په غلطه نه ځو دا یو د ماشومانو ته وایي یتیمانان شو په دې ښځې کونډې شوې دې به څوک ذمواري ده وګوره د ماشومانو بیګا تپوس کو کاکا چې بابا به کله راځي کور ته تپوس یې کوم تاسو ورته څه وایي ورته کار لته سعودي چکر مکر وځي مزدوري کوي او راوړل ځای موږ چې پلان کوو قدرمنو دې کاکا په سپینه ګیره باندې بیګا دروغ ویلي دي خو ولې ویل چې که حقیقت ښکاره کوو نو ډېر ماشوم د تړکې به خلکو او د ده چغې به خلکو پرې خوف شاکلو کې اورېدلې یو سپین ګیری پلار هم نن په دروغو ویلو باندې مجبوره دی کاکاجي نور د څو بچي دي دا 3 کسان 3 سلو تاله درځم 3 سلور بچي دي نور دي 3 بچي دي نور دي ده به مزدوري کوله که نه دا مزدوري کوله بس 10 ټال مې کوک ورته مزدوري 200 روپۍ به یې وګټلې هغه نن سبا خو هغه پټرول هم دونه ګران دی هغه سینجي هم بنده ده نو ده به مزدوري څه کړي نو دا خاص و چې بس زمونږ دغه غواړو یتیمان پاتې
او نورو بس دا تعداد چې مطلب دا دی چې بس د دې رب کوي سیلان مالي چې دې نسل چلو صحیح ده ټیک څنګه لې زلمی ستا ورور و؟ دا زما ورور و ها زما نه کشر و مچنچي وې چلوله دندې ډېره مزدوره یې پیسې یې پرولې په هغه د پکوړو دوکان ته ورغی او بیس کوي او که پکوړې خوړې په دغې کې کسانو ویشتو خپل دښمن یې ویشتو ده یې ویشتو دوه کسان ورسره پکې بې ګناه لاړل یو زما دا ورور او یو بل د کانګړې کس دی داره ګونډارې چوک کې دا حادثه وشوه دغه چوک کې لمبر ته ولاړو سپرلی کې نو دا پیسې ټول د وینو ډکې دي مزدوره پیسې دي په دې باندې هغه بچو له سیر وړه راوړل حلالې راوړل او درېمګړی لګې شو مودی یو مودی سره دوه نورم خراب کړ موږ غریبانان خلک یو د مونږ تپوس د حکومت کې موږ خپل تپوس نشو کولی موږ ځان له سیر وړه نشو ګټلی نو موږ خپل تپوس پس وکړو ستا د ورور څه نوم و؟ شهسوار شهسوار کاکاجي دې پیسو ته زه ګورم اندازې مطابق په دا چې ډېر راټولې کړي نو څه تقریبا 300 یا 400 روپۍ به راته ښکاري 500 یې کا شهسوار به دا سوچ کو چې یاره ماښام به ځمه په دې باندې به کور ته توره چای وړمه په دې به دال وړمه په یا په دې سبزي وړمه خو هغه ته پته نه وه چې دا پیسې به څه وخت بعد زما په وینو باندې رنګ کېږي هغه ته دا پته نه وه چې دا پیسې به زما د پلار لپاره او زما د رور لپاره د همیشه لپاره یو نه ختمېدونکی غم جوړېږي یا سرشاه ډایرکټ په موبایل بند کا دا به د هغې لپاره یو نه ختمېدونکی غم جوړېږي قدرمنو دا هغه د غم موقع ده یو سړی د مزدورۍ لپاره په دې سړکونو باندې محفوظه نه دی یو ډېر لوی سوال دی زلمیه ته به راته څه وی بسم الله الرحمن الرحیم دا چې کوم شهید شو دا چې کوم بې ګناه شهید شو دا زما راتره زوی دی دلته که هره سترګه ګورې نه دې نه بېله بېله اوښکه هغه بهیږي او دا ماشومان چې کوم وینې که نه نو زما په دې غټو باندې پروا نشته دا یو وجه دا چې دا یو څو ورځو خفګان نه خلک به م لاړ شي زه به خپل کور ته لاړ شم خپلو بچو سره به کښېنم هر سړی به په خپلو همغه دنیا په لغو لغب کې او په کارونو مزدورو باندې ټول مزدور کاره خلک دی پرون چې م دا واقع وشو نو زه خپله مزدور کاره یم او مزدورۍ له تلم نو بس ما خو منلم نه او چا راته څه علم نه ویلې بیا چې خبرېدو نو چې موقع له خبر راغله نو سړی وفات شو ما سره حالانکې ذمواري الله غشته خو صرف د دې دوو ماشومانو ته چې زه ګورم نه په خدای یقین وکړم ما ته بېګا د شپې څه 1 بجې چې زه رالم مدیرې نه او بیا ما ته دا خبره کېده چې یاره یو ماشوم بچی هغې کې چې کوم هغه مخکې مشرې و نو هغه څه داسې په خپله نو هغه لا نه پوهېږي دې چې کله خبرېږي دلته یو لوی قیامت په سر باندې پروت دی هغه خو به وروسته کېږي خو دا چې کوم دا 2 نمبر ماشوم دی نو هغه وی چې یاره بابا مې راویښ کړي او بابا مې وده دی او په خپو یې وله زور کولو زما د خولې نه بې اختیاره داسې څه الفاظ ووتل چې زه پایې بس بیا نیم پېښ شو زه خپله کور والا چې کوم و نو هغه ما ته هم چې کوم دي په ژړا شولو مونږ یو لوی خبره ولې چې دا نه منلو خبره یو سړی سهار مزدورۍ له لاړ شي ګوره یو شاعر وایي که نه چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي او ای په محلونو کې ودو خلکو ساس کې د باران درځي که نه درځي ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي جنګ پردی او پکې لاړل بې ګناه خلک نو بس په دغې باندې خفګان پکار اوس که زه وسلې ته لاس کوم دغه نو ټیک ده چې زه به دا مقابله هم کړی شم هغه به زما ټوپک د هغه ډس کوي زما ټوپک هم ډس کوي زه به پکې خپل ځان هم بیلم وروسته چې کوم اور بلیږي نه بیا نور هم زیاتېږي او انصاف چې کوم دی هغه د مار خپه د هغه دلته شته نه نو حکومت ته چې کوم دی دغه یو خواست دی د دې ټول چې کوم څونه ذله 400 او پښتونخوا دغه د انصاف چغې وخي خو انصاف به مونږ ته انشاءالله العزیز په ورځ د محشر د الله په درګاه کې ملاویږي دلته په دنیا کې زمونږ د امید نه کیږي چې مونږ ته به انصاف ملو شي او باقاعده د هغه شهادت مونږ نه خرابو انشاءالله چې نه به پې پیسې لو او نه چې کوم دی د هغه شهادت مونږ نه خرابو چې ګینې یا دغه به وکړو بدل به والو او انشاءالله چې مونږ چې څه کېږي الله دې ورسره پوه شي مونږ سره به انشاءالله انصاف په ورځ د محشر ملاوي ورکوټی کلی دی که نه یو کور دلته دی یو هغه دی که په کلیو کې بیا د پردیم خپل وي هغه رشتې ډېرې خوږې وي که نه نو ستاسو په دې کلي باندې خو به ډېر لوی قیامت و که نه غټ قیامت وي
مونږ دا وایو دا رڼا ورځ وه شپه نه وه ستا د خپل دښمن سره کار د خپل دښمن وله ته ولې هر چا ته مشین نه راته وایې تا په څو کورو غم جوړ کړو ستا خپل دښمن سره کار دی که نه ته دښمن یې رڼا ورځ ده شپه خو نه وه ته په کار د خپل دښمن ایسته وې ولې نور بې ګناه خلک یې پکې قتل کړي په ډېرو کورونو باندې غم دی مونږ په دې باندې بس حکومت ته مجره دی او مخنیوي پکار دی تاڼې په مخه باندې کسان دونه نه دي پوه شوې نو دې مخنیوي وشي مونږ دغه سوال یو خپل مشران ته مې صحیح ده سیچو صاحب یې هر یو چې وي شي دې غم وشي ټیک ده ستا مورکۍ ژوندی ده ژوندی رحمان مورکۍ مې ژوندی اوس بېګارې سي په ژړا شوی چې د پرون درېو بجو نه په ژړا شوی اوسه پورې ژړلو نشو ستنې مولي ووایه نشو ستنې پې دا حال نه کړ اوس ماله ګولۍ د نشې وه پې 2 ګولۍ مې ډبلې وه اوس لږ اوده شوه خو بیخي بس کور کې بس سمه غوغا ده لوی او واړه جاړي د دغې مور نه به یو څو لمحې بعد نشه ځي به بیا راپاڅي او هغه به اولنۍ چغه دا وایي چې ما له شهسوار راولئ دوی به بیا څه لمحې بعد هغې له د نشې انجکشن ووهي او دغه مور نه به بیا دغه نشه ځي او د هغې به اولنۍ چغه همدغه وایي چې شهسوار ما له راولئ خو دوی سره په لاس کې دغه یو کار دی چې هغه دوی له د نشې انجکشن یې به کوي او په دغې به د هغې غم غلطېږي قدرمنو دغه خبره به بیا وکړمه چې کله به مونږه د عقل او شعور به مونږ کې کله راځي د امن لاره به مونږ کله خپلو تر څو به مونږ پردي دغه شانته کې د ګلونو په شانته کې ښکلي ماشومان یتیمانان کوو او تر څو به هم دغه شانته کې میندې مونږ د نشو د ستنو محتاجه کوو د خپلو بچو د غم د غلطولو لپاره تر څو به مونږه دغه سپینګیري پلاران دردو ورونه به دردو خویندې به دردو عقل به کله راځي پښتون به کله د امن لار خپلی یو ډېر لوی سوال دی د اوسني دور د پښتون مخې ته هم او د دې واکدار او د حکمران مخې ته هم بې ګناه مرګونه ولې دومره ډېر شو خلک په لارو کې په سړکونو باندې په چوکونو کې زندګۍ محفوظه ولې نه دي کومه خوشحاله اوسئ خادم غواړم